باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی یحفظ الایمان والعلم ویخبروا من وراءهم. باب دے پا بیان دے تیزولو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دا عبد القیس وفد لرا پدی شرط چی ایمان و علم زدکی ویخبروا من وراءهم او نور خلق لے بیا وروخی. وقال مالکم تاسو پہ پوئی شے لکا دعوت دا باب صدا و مناسبت مخ کے باب سر صدے او شرح دا باب دعوت دا باب بیان دا دے خبر دے شاہ تعلیم او تبلیغ ضروری خبر دا او دا تعلیم او تبلیغ سرا معلم تا پکار دی چی متعلم تا دا حفظ ترغیب ورکی چی دا سو استاز وی دا ازدکا نو تعلیم او ترغیب سرا معلم لدا ضروری دا چی شاگردانو تبا دا حفظ یعنی دا یادولو ترغیب ورکی لکا وفد عبد القیس دا تعلیم او تبلیغ سرا دا حفظ ترغیب دا علی یحفظ الایمان والعلم ویخبروا من وراءهم دا تبلیغ دے نور خلق پہ خبر کئی انہیں کہتا خود انہیں دے بند کرے روبہ خوبہ کسی راضی کر ہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ ہوئی چی دعوت دا باب مقصد دا غرض دا امام بخاری دے باب کی بیان دا دے خبر دے چی تبلیغ دا پارا پورا علم ضروری نہ دے کما مسئلہ چی دا چاز دا و اغم رسولیش لکا وفد عبد القیس خو پورا عالمان نو او نبی علیہ السلام ورطو فرمال چی یخبروا من وراهم دی خبر کی شاعت خلق دا تعلیم او تبلیغ دا پارا پورا علم ضروری نہ دے کما مسئلہ چی خلق لرسے پاغیوی مسئلے پوہا دام دا تبلیغ دا پارا کافی دا. مناسبت مخ کے باب سرسدے مخ کے باب کے دا علم دا مسئلو او دا آداب بیانو دیکھم دا علم یو ادب بیانی دا معلم او دا متعلم چی معلم با ترغیب دا حفظ ورکی او متعلم با مسئلیز دا کئی. باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد تحریض مصدر دے مضاف دے فاعل تا او وفد عبد القیس دائی مفعول لے مفعول بھی باب دے پا بیان دا تیزولو او ترغیب ورکولو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس دا عبد القیس وفد لرا دا ست ترغیب ورکی علی یحفظ دا دے خبری چی دی ایمان زدکی والعلم و علم زدکی عطب دا علم پا ایمان دا عطب دا خاص دے پا عام زکا علم پا ایمان کے پروت دے ویخبروا من وراءهم او دا دے خبری ترغیب ورکی چی دوی خبر کی شیطانی خلق رست خلق چی دی آغا خبر کی. وقال مالک ابن الحویرس قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الى اہلیکم فعلموهم. دا مالک ابن الحویرس تعلیق ذکر کئی دیکھے مقصد ہم دقا دے چک اہل تلار شای او ترغیب ورکی چی لار شای او دا کور والا خلق خبر کئی تعلیم ورکی تبریق ترغیب ورکی
مالک ابن الحویرث راغلی او مسلمان شو د نبی علیہ السلام سره تقریبا 20 ورځې وو څه خبرې اترې زده کړې نبی علیہ السلام ورته واپس کور ته لاړ شه خلکو ته دا خبرې ورسو مالک ابن الحویرث وی قال لنا النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي ارجعوا لاړ شئ الی اهلیکم کورونو ته فعلموهم هغوی پویه کوي تعلیم ورکوي تبلیغ دا خبرې ورته ورسوئ دا تعلیق امام بخاری رحمه الله بیا وروسته 2 ځله ذکر کړی یو ځل کتاب الادب کې او بل ځای هم دی وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان ابي جمره قال كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس ما د ابن عباس او د خلکو په منځ کې ترجمانی کوله دا مخکې تیر شوی دا حدیث کتاب الایمان کې ځکه ابن عباس د بصری والی او بصره د عرب او اخري ښار دی اخوات ایران پارس دی اخوا پارسیوانان دی او دی خوا عرب دی نو پارسیوانان براتلل سم مسلې به ابن عباس ته پارسی نه ورتله ابو جمره ته ورتله وایي زه ځان سره ایثار کړم زما د تنخوا نه به تاله تنخوا درکوم نو ما به ترجمانی کوله فقال راته ویل ان وفد عبدالقیس دا ورته ځکه ویلي چې ابو جمره د عبدالقیس قبیلې سړی و عبدالقیس قبیلې خلق دا د بحرینو او تجارت دا و هندستان نه به کپړې او دا تورې وغیره راوړلې مدینې منورې ته او مدینې منورې نه به کجوري وغیره وړل او هلته به خرڅول دا کار و یو سړي ایمان راوړو منظر او د هغه د وجې نه ټول کلی بیا مسلمانان شو وفد عبدالقیس اتوا النبي صلی الله علیه وسلم فقالوا من الوفد او قال من القوم قالوا دیوته ربیع قال مرحبا بالقوم او قال بالوفد غیر خزایا ولا ندامه نه رسوای او نه پیمانه قالوا انا ناتیک من شقه بعیده دا ټکیل تنو منګ راغلیو من شقه بعیده من ناحیه بعیده دیو لری زینتا لراغلیو یا من شقه بعیده من سفر بعیده دلری سفر شقه سفر ته هم وای وبیننا وبینک هذا الحي من کفار مضر زمونږ او ستا په منځ کې دا کلی دی د کافرانو د مضر بیننا وبینک دا معطوف علیه خبر مقدم دی هذا الحي دا موصوف او صفت دا مبین دی او من کفار مضر بیان دی مبین سره د معیار نه دا مبتدا مؤخر شو ولا نستطيع من طاقت نه لرو ان ناتی کچتا تراشو الا په شهر حرام مگر د عزت په میاش کې راتلی شي ځکه هغه کې څوک چاله تجاوز پچا نه کوي فمرنا بامر نخبر به من ورانا مونږ ته په یو امر سره په یو خبره سره امر وکا چې مونږ روستنی خلک به خبر کو نخبرو کدا امرین صفت شي نخبرو مضارع به مرفوع وای امرنا بامرن نخبر به من ورانا او که نخبر دا مضارع جواب امر شي امرنا بامرن نخبر به من ورانا ځکه جواب د امر مجزومی کنا فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله او ندخل به الجنه ومن په جنت تلرش امرهم بأربع نبی علیہ السلام وتعالى سلور خبر امرو کو ونهاهم عن اربع د سلور نه منع کړ امرهم امر ورته وکړو بال ایمان بالله په ایمان په الله باندې وحده تنها قال بیا ورته هل تدرون آیا تاسو پوهیږئ مل ایمان بالله وحده سد ایمان په الله باندې وحده تنها قالوا الله ورسول خدای او رسول خپوي قال شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله یو و اقام الصلاه و ایتاء و صوم رمضان
دا پنځمه مسله جواب علی اسلوب الحکیم ذکر کا وتوت الخمس من المغنم وان التداس وانتوت من المغنم الخمس چې تاسو پنځمه حصہ د غنیمت نه ورکړئ. یلته اعتراض و چې امر ورته بسلور وکړو دا پنځه دي، یلته جوابونه مختلف. ونهاهم من اکران الدبای د کدونه شراب به پکې جوړېده او حنتم د شین منګینه شراب به پکې جوړېده او مزبط نه د هغه منګینه چې تارکول پې موږل شوی. قال شعبه وربما قال النقیر سلورمه ورسره نقیر ذکر کړی دی. شعبه کله داسې شوي مازې روایاتو کې نقیر هغه لوښي ته وایي چې د دغه نه جوړي د لرګي نه جوړي. وربما قال کله المقیر ویلی دی د مزبط په ځای مقیر ویلی. مزبط او مقیر یو دي. هلکه تاسو پې پوه شئ داسې نه ده چې کله مقیر وایي او کله نقیر وایي، نو ځکه چې که نقیر شي خو بیا ټیک ده، که مقیر شي نو بیا خو تکرار راغی. دوبا یو حنتم مزبط او مقیر خو دواړه یو دي، نو تکرار پکې راځي. نه داسې به وایي کله ورسره نقیر هم وایي نو سلور بشي، او کله مقیر وایي د مزبط په ځای مقه سلور شو بیا. وقال احفظوه دا یاد کوي واخبروا من وراکم او شاته خلق په خبر کوي. نو نبی علیہ السلام خلقو له ترغیب ورکړه چې دا علم زده کوي او نور خلقو ته وښایي. باب سره مناسبت واضح شي. باب الرحلة فی المسألة النازلة، باب د په بیان د سفر په یوې مسله کې چې پیښه شي. پیښه مسله کې یو سفر وکړي. دعوه د باب صدا او مناسبت مخکې باب سره سره. دعوه د باب ترغیب دی تعلیم ته په مسله نازله کې. یو حادثه راشي او یو مسله پیښه شي او ته پې نه پوهېږي، نو په هغې ځان پوهولو ترغیب دی. مخکې باب سره مناسبت دا دی، مخکې وفد عبدالقیس ته نبی علیہ السلام ترغیب ورکړی و چې دا خبرې ورسوئ، او دا وفد عبدالقیس راغلي و سفر یې کړی و دین یې زده کوو. نو هغوی سفر کړی و د دین د مسلو دپاره. دې باب کې دا دی چې هغوی خو سفر کړی و د ډېرو مسلو د زده کړې دپاره، خو د یوې مسلې دپاره هم سړی سفر کولی شي. باب الرحلة فی المسألة النازلة، باب د په بیان د سفر کې په هغې مسله کې النازله چې کله کومه پیښه شي، مسله پیښه شي هغې کې سفر وکړي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن سعيد ابن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكان وعقبه بن الحارث. عقبه بن الحارث وی انه تزوج ابنه لابي ايهاب، د نکاح وکړه د ابي ايهاب د لور سره د ابي ايهاب ابن عزيز، د هغې نوم غنیه او ام یحیی کنیته، د هغې سره نکاح وکړه. فاتته امرأة، یوه ښځه راغله. حافظ ابن حجر وی دا ښځه څوک وه؟ وی لم اجد اسمها فقالت انی قد ارزعت، ما خو پی ورکړي دي عقبته والتي تزوج بها، او هغې ښځې ته چې ده ورسره نکاح کړی دی دواړو ته ما پی ورکړي دي. فقال لها عقبه ورته ویلي ما اعلمو، ما ته پته نشته انکې ارزعتني تینی چې تا ما ته پی راکړي دي، ولا اخبرتینی او نه دې زه خبر کړی. اوس به څه کوو؟ فرکبه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ته راغی. سور شو ته مکې نه نبی علیہ السلام ته راغی بالمدینة، مدینې ته 480 کیلومتره مزل. فسأله تپوس یې ترې وکړه د نبي علیہ السلام نه چې داسې چل دی.
فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته کیفا وقد قیل کیفا څنګه به دا ښځه ته ځان سره ساتي وقد قیل او داسې ویل شوي دي چې تاسو ته پوی درکړي دي هلکه پې پوه شئ کیفا وقد قیل ای کیفا تباشرها وقد قیل ته به ورسره څنګه نږدې کېږي او دا خبره شوې ده چې دا د خور ده ففارقها عقبه عقبه دا ښځه جدا کړه ونکحت زوجا غیره او د بل سړي سره نکاح وکړه چا سره چې نکاح وکړه د هغه زوریب نومه زوریب سره نکاح وکړه د مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره دا مسله پیښه شوه او نبی علیه السلام ته مدینې ته سفر اوس مسله ده د یوې ښځې په خبره باندې رضا ثابتېږي د یوې ښځې په خبره یا شهادت دا اختلافي مسله ده امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی او یوه ښځه خبر ورکړي چې ما دی او دی له پی ورکړي دي رضاعت ثابتېږي او امام شافعي رحمه الله وی څلورو ښځو شهادت قبلېږي او امام ابو حنیفه رحمه الله وی نه په دې خبر کې عدد د شهادت ضروری دی دو سړي او یا یو سړی او دوه ښځې ځکه قرآن کې خدای وایي واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء نو عدد د شهادت ضروری دی چې دوه سړي یا یو سړی او دوه ښځې د یو سړي د یوې ښځې په شهادت باندې رضا غوندې باریکه او سخته مسله نه ثابتېږي د امام صاحب په نس اوس په امام صاحب اعتراض دی چې دلته خو ورته نبي علیه السلام وایي کیفه وقد قیل ففارقها جدا یې کړه د یوې ښځې په شهادت جواب دا دی یو قضا ده او یو تقوا او پرهیزګاري ده کیف وقد قیل دا په ورع او په تقوا بنا ده او قضاءن چې کوم دی بیا څه دي عدد د شهادت دی په یوې ښځې نه کېږي د یوې ښځې خبره نه منظوره پوه نه شئ تاسې قضا دا معنا چې قاضي له حکومت له خبره راشي بیا به یو سړی او دوه ښځې منظوري او چې د سینې اسې ووایي او ستا زړه کې شک راشي نو که بیا دې پرېښوده نو ښه خبره ده شک نه دې ځان بچ که باب التناوب فی العلم باب دی په بیان د نمبر راتللو په علم کې تناوب په نمبر راتلل حصول د علم ته نمبر اچول په علم کې دعوه د باب په علم کې نمبر اچول جایز دي بعضې وایي دعوه د باب دا ده چې علم خو ډېر ضروري شی دی خو دا زده دومره ضروري دی چې معاش به ورته نه پرېږدي یعنې د زندګۍ چې کومې طریقې دي دا به نه پرېږدي ژوند به نه متاثره کوي چې زه سبق وایم هلکه دا موبایل پې مه ږده که نه دې موبایل کې خو 200 قصې دي بخاري شریف دی خیر دی ضروري نه دی اوس وشو مان ته متوجه شي باب التناوب په علم کې دا دی چې دنیا کار روزګار به علم له نه پرېږدي نیمه ورځ یې کوه که نیمه ورځ نه یو ورځ یې ته کوه یو ورځ دې بل کوي چا بل څه زده کول هغه به تاله وایي نمبر سره زده کوه تناوب په علم کوه خو معاش مه متاثره کوه ژوند مه متاثره کوه تاسو په خبره باندې پوه شئ نو تناوب په علم باب التناوب په علم کې څه ثابتوي غرض یې دا دی چې د علم دپاره ژوند مه متاثره کوه
ژوند مه خرابوه، د رزق اسبابم تلاش کا، او که هره ورځ نه کېږي نو نمبر واچوه، خیر دی، علم به هم زده شي او سبق او د دنیا روزګار به هم روان. نو منګه تاسو په خدای یقین وکړئ چې ډېره غلطه باندې روان یو. زمونږ دا سوچ دی چې مونږ علم زده کوو او نور د دنیا کار دی نه کوو، او د دنیا ضرورت دی زمونږ نه، زمونږ د دنیا ضرورت باید مونږ پوره کړو. که ټول داسې وشو، ټول ځانم علم لور که خدا غوره خبره ده، یعنی زمونږ سره دومره زندگی زمونږ برابره کور کې چې مونږ له حاجت تاسو ته نه، تاسو له حاجت نه، او حاجت به څنګه نه دی زمانه کې نشته. په پلار دې پټی کوي او هغه ګوټ کوي او هغه بیلچه په اوږه ایښې ده او لښتي جوړوي، او تا به یې غوړ کړي دي او سترګې دې تورې کړي وې زه سبق وایم او اسري کړي جامې دې اچوي، او پلار درته وایي بچیه خیر دی سبق وایه دا به زه کوم. نو خیر دی ماسپښینه پورې سبق وایه، ماسپښین چې ورغلې نو بیا بیلچه تې واله ته دمه وکړه سبق. خو موږ او تاسو خو چې ماسپښین لاړ شوم بیا موږ ویلی زه لږ خوب کوم، او پلار دې پکې اختی. داسې ده که نه ده؟ پلار له به دمه ورکوې، هغه زلمی زوی څه دپاره خلک غواړي چې پلار دمه کړي؟ پلار دې دمه نه کړه نو ستا دې ځوانۍ کې څه پیدا شو؟ هېڅ پیدا پکې نه. نو چې ته طالبۍ کې د پلار نه بیلچه وانخلې او رمبی تې وانلې د ګوډو او واښه میخې له رانه، چې ته مولا شو بیا به وکړې، بیا خو برته خلک مولوي صاحب وایي بیا به کټ بر سر له ناست، بیا به دوه بالښتونه غواړې. تاسو په خدای یقین وکئ دا ذهن نه دا وباسئ. خدمت سره سړی ښه ښکاري، کشر خدمت سره ډېر ښه ښکاري. دا به نه وایي زه مولا یم سپینې جامې مې اچولي دي او بر کښېنه، نه، خدمت ته ودرېږه، ډېره مزه به کوي. تا زمونږ معاشره داسې ده، یقین په خدای وکړه چې داسې طالبان استادانو له ګوري او بس مخکې شان اثر اخلي، هغوی ناست دي دغه له بالښتونو له نندوی وایي چې دا خو مولا همدې له وایي چې دوه بالښتونو له ناست. یقین وکړه دا نو دې باب کې دا بیانوي چې ژوند به نه متاثره کې، ژوند هم کوه او علم هم کوه. نیمه ورځ ورکړه، که نیمه ورځ نه یوه ورځ ورکړه، او یوه ورځ بل ملګري له وایه ته ځه، او یوه ورځ به زه ځم استاد ته، تا څه زده کول ما له به وایي، ما څه زده کول تا له به وایي. دا خو اوس نه کېږي، دا خو پخوانی خبرې وي چې تا څه زده کول ما له وایي او چې ما څه زده کول، دا خو اوس نه کېږي. صحیح ده، خو دا خو پخوا قصې وي، تناوب پخوا کېده. خو دا دی چې نیمه ورځ سبق له ورکړه، نیمه ورځ د دنیا روزګار له ورکړه، په دې به نه شرمېږئ. دا زه بعضې خبرې د تجربې کوم، په مونږ تېرې شوي دي، تاسې یقین وکړه چې په مونږ تېرې شي. زه چې فارغه شم زما ګیرم نه وه، لږه لږه دغلته وه، نور بیلخي نه وه، ځکه 20 کلنۍ کې زه فارغه شم، اوس مې عمر 50 کاله دی او 21 کاله د فراغت وشو، دا 21م کال روان. نو د 19 یا د 20 کلو هم چې زه فارغه شم، تاسو یقین وکړئ. نو 20 کلو سړي خو ګیره نه وي که، او زمونږ په دې ټولو خپلوانو کې عالم نه و، مولا نه و. اوس به کې ډېر شو الحمدلله، هغه وخت کې یو هم نه و، صرف زمونږ استاد صاحب و او هغه ډېر فقیر ملنګ سړی و. نو چېرته به لاړو مولوي صاحب دلته کښېنه، سپین ږیري سپین ږیره به مولوي مخکې به کښېني. خو زما طبیعت داسې دی، تاسو دلته دا مقتدیان چې را سره چېرته ځیم نو دا مې وجدان مې دا نه مني، ضمیر چې سپین ږیري نه زه په لاره کې مخکې روان شم. دی وایي نه ته مخکې شه، ته امام یې. نو زه اکثره ورته یم امامتي په جومات کې ده، دلته دلته بېل خبره ده، سړی بد ښکاري چې کشر مخکې روان یې او سپین ږیري ورپسې وروسته یې ښه ښکاري که بد ښکاري. تاسو په خدای یقین وکړه، بد یې موږ
هم نه عالم دی او زه عالم یم عالم د ست بس شي هلکه مفتی منیر چاکر بچې ویلې چې عالم نو صحیح خو د دسماتې نه ډکي که نه هغه خو لهجه سخته وه که نه عالم چې شوې نو څه چلو شه ځه چې ملا شو د سپین ږیري نه مخکې کېږي سپین ږیري د سپینې ږیرې نه خدای ته حیا ورځي خدای وایي ما ته حیا راځي هلکه تاسو پرې پوه شئ او د علم بې عزتي کېږي او دا چل هلکه ته خو د دنیا دپاره دی چې مخکې که چې دا مالداره دی یا به مال سره راکړي نو دا د علم بې عزتي ده دا خو نه ده یو د ضمیر خبره نو تاسې یقینا کوئ دلته زمونږ یو رشته دار اوس وفات شوی دی او سپین ږیری و هغه به زما ډېر احترام کوو یو ځل یې ډېر خلک و هغوی له یې ویلې زه ورته وښودم چې ده سره زما د زړه نه محبت دی او د زړه نه مې محبت ورسره پسه دی په ادب چې ده کې ادب دی ادب موږ دا کوشش کوو چې د پټکی دی چې دی مخکې کښېني او چې موږ راشو چې موږ د لرې ځای نه وګورو دی پاسېږي ما به چې زه چې سپین ږیري زړه مې داسې د زړه فیصله مې داسې ده تاسو یقین وکړئ د زړه فیصله مې داسې ده چې سپین ږیري له باید چې سپین ږیری راشي باید سړی ودرېږي تاسې پوه شئ پې چې سپین ږیری مشر راشي او بیا دې د کور مشري پلار دی تره دی بل خپلوان دی چې څوک راشي نو باید سړی ورته ودرېږي دا نه چې لاس ورکړي په ناست تاسې په خبره پوه شئ نو دا آداب دي دا آداب وپېژنئ او دا د مور او پلار آداب د مشرانو آداب دا ضروري دي دا نه چې ما سبق وویلی او زه ځای ته ورسېدم بس خو به خلک به زما خپې چابي کوي او زما سر به زور کوي او ما ته به بالښتونه ږدي ځواني له ویلې ده چې سپین ږیري شوی بیا چر څه کوئ بیا خو سپین ږیری شوی هم نشي پاڅېدی تاسې یقین وکړه بیا نشي پاڅېدی چې څوک راشي بیا پاڅېدی نشي او چې امسا در سره شو بیا د امسا والا مخکې رواني نو بیا ډېره مزه کوي مولای سپین ږیری امسا ورسره او بیا مخکې رواني خیر دی او چې ځوانې ږیره دې توری او ته ځوانې او سپین ږیري درپسې شاته رواني دومره بد لګېږي یقین وکړه باب التناوب فی العلم کې مولانا زکریا رحمه الله وایي چې غرض او دعوه د باب څه ده چې علم زده کوه خو معاش ورسره مه متاثره کوه چې ستا د دنیا ژوند خراب بشي وفي قال او خام مناسبت د مخکې باب سره څه دی مخکې دواړو بابونو کې د علم سره رغبت او مینه ذکر و چې سفر یې به ورته کې دلته هم رغبت ذکر کوي د علم سره چې ټول به نه فوت کې که ډېر ضروریات راشي نیم دی در نه فوت شي یا ورځې فوت که بله ورځې مه فوت کوه نمبر واچوه وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب دا ابو اليمان وي اخبرنا شعيب عن الزهري قال امام بخاري وي وقال ابن وهب ابن وهب ویلی دی چې اخبرنا يونس عن ابن شهاب ابن وهب او د یونس نه روایت کوي یونس د ابن شهاب ابن شهاب نه زهري مراد ده مدار د سند ابن شهاب د زهري هلته د امام بخاري استاد ابو الیمان ده او دغه استاد شعبه ده شعیب ده او دغه استاد زهري ده او دلته دی بلکې د امام بخاري استاد ابن وهب ده او داغه استاد یونس دی او داغه ابن شهاب دی د امام بخاری او د ابن شهاب په منځ کې به هر تبدیل دواړو سندونو کې دوه واسطې دي عن عبید الله ابن عبد الله ابن ابي ثور عن عبد الله ابن عباس عن عمر رضی الله عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار زوم او زما گوانډیو د انصارونه او بني امیہ ابن زید دا قبیله د علاقه ده مدینه منوره کې او د علاقې د قومونو په نومونو وي د خپو د خپې دي د انصار بني امیہ ابن زید
گوانډي مې مو زمو گوانډي څوک بازي و عتبان ابن مالک الکه په پوښي د خزرج قبيله وهي من عوالي المدينه او دا بني امیہ ابن زید قبیله دا د مدینه په عوالیو کې و عوالی د عالیتن جمع د برایسی ته وي یکلو کې برکله اولاد ده کله برکله او کله کې په پوښي امبر افغانستان کې ورته اولیاء او سفلا وای برکله او کوس کله او دلته ورته سوي برکندے او کوس کندے او اردو کې ورته وای کنه خزانه پایا او خزانه بالا بالا او پایان ورته وای صحیح ده نو دا مدغه چې کوم دی مدینه منوره کې عواری برکندی ته وای بر علاقه ته دا د مدینه 2 میله فاصله کې د 3 کیلومتره او د علاقه 8 میله ده ال اکثر د يهوديانو آبادیان دي 2013 کې عوالی ته زلاله مډر شک مې و چې دا بسنګي اوس پته نه لګي چې دا اوچته ده ځکه ټول سرکونه دي دا د يهوديانو د کجورو باغونه اوس هم شته الته یو قلاوه د کعب ابن الاشرف تاسو په دیم جل کې هغه واقع ویلي کړ مغازی کې کعب ابن الاشرف واقع چې څنګه مړ کړ سره وای زه ورته راو قلات ورننه وته او دا چل ابو رافع نو هغه چې کوم دی هغه قلاوه نو دومره غټانو اثار وسمشتا دومره دیوالونه غوټ غټان دي چې دای څنګه جکړی دی او څنګه په ترتیب سره یې او دسه اوار دی لکه پلستر چې شوی تاسو په خدای یقینو کوي یو بغټ بل باندې د چې خودل شوی دی اوار راغله لکه تراشل شوی چې اور سره خو کې غوټ باغ دی نورم دی خدا معلوم دی چې دا کعب ابن الاشرف قلا ده ندی تعوالی وای دا مدینه منوره په عوالیو کې مونږو دی وای وکنا نتناوب النزول علی او مونږ په نمبر چولیو راکته کېدل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ينزل یوما وانزل یوما هغه به یو ورځ را کوزیده او بل ورځ به زرا کوزیده فایزا نزلت جیته چکله بزرا کوشم ورا باغله ماغلا هغه ته به میراوړ به خبر ذالک اليوم خبر د دې ورځې من الوحي و غیره چې وحي براغله و یا بل څه مسله نبی علیہ السلام کړي هغه به مې ورته ویلي وایزا نظر چې کله باغ کوش په عالم مثل ذالک هغه دا شان چل کاو چې څه مسله باندې راغله یا بل څه واغینه به ز خبرون فنزل صاحبی الانصاریو زمان ساری مرګره په خپل نمبر باندې یو ځلی را کوش یو منوبتی د نمبر په ورځ بیا چې واپس راغې مازیګر فزربا بابی ضربن شدیدن زما دروازه سخت وهلو باندې والا سمه راوړه بواله او په قال आवाज یو قسم اسمه دلته سوکستا په پزیتو زه ویریدم په خرج تیرې سره وته چې چل خوده چې دروازه تیز راو دروازه چې تیز څوک راوړه بای خو سړی ویریږي چې خدای دا څه چلی کنه دا وامم باج ډېر خمقلی یو ځل ډېر وخوشو جمعې ورځ او زه غسل خانه ته ننوتم او جامې می کمیس می وسته او تاسو یقین په خدای وکړئ چې رښتیا درته وایم چې جامې می وسته وي نو په دروازه سخت نه وډه بيدل کور کې څوک نو بیا را وډه بيدل نو بس مجبور شوم کنه ځانه خورته نشي راوتله نو کمیس می بیرته واچو په مم لکشانه بزانه چولیو یا بس ونه نو کمیس می واچو چې راوتم چې دا اس چل له خدای چراله منو دوس پنګری دي او وای زمونږ په یو خبره جګړه د مل خدایم به خوباس مل بس خبره جګړه دا او چې چرګ اذان وکینو دا باندې بدا څنګه چل کدی قمق ولا وسګور نو چې مل چرګ یار ورس کوي چې ورس چرګ وکړه چل
او کمل رښتیا مسله درته وکړم خو نه منئ وایي رښتیا څنګه ده رښتیا راته ووایه چې چرګه اذان وکړي نو ملا له به ورکړې بیا وخندل وایي ته ګپ لګې چې رښتیا خبره ورته کوې نو بیا وایي ګپ لګې نو داسې ورته وایي داسې ورته وایي بیا به نه په عذابې نو وایي زه ورته راووتم فقال قد حدث امر عظیم یو لوی کار واقع شوی څه کار دی دلته خو نه دی ذکر بل ځای کې ذکر دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټولې بیبیانې طلاقې کړي دي او واقعیت چې ده چې نبي علیه السلام بیبیانو نه خفه شوی و ایله یې کړې وه یوه میاشت فدخلت علی حفصه زه حفصې ته ورغلم فاذا هي تبکي هغې ژړل او نو بل روایت کې داسې چې حفصې ته مې ویلې چې ما درته نه ویلې چې به دا خبرې مه کوه نبي علیه السلام سره به ګزاره کې چې دی څه وایي څه ما درته نه ویلې فقلت ما ورته طلقکن رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا بیبي تاسو بیبي نبي علیه السلام طلاقې کړې یې قال لا ادري زه نه یم پوهه قالت هغه وایي لا ادري ما ته پته نشته بیا ورغله مجموعات ته او روایت کې اختصار د تفصیل کتاب النکاح کې دی بیا رالم د حفصې رضی الله عنها نه د نبي علیه السلام غلام رباح هغه ما تپوس وکړ چې نبي علیه السلام چېرته وایي بره بالاخانه کې دی بالاخانه پېژنئ بره کوټې باندې به بره یو ډیوډۍ غوندې جوړه کړې وه هغې وای ما د غلام له ویل چې ورشه چې ورته چې عمر راغلی اجازت غواړي وای دوه درې کرته لاړه نبي علیه السلام به سکوت کړی و بس اخر ډېر تنګ شه ویل چې راځي دي وای چې زه دلته خو دې روایت کې ډېر اختصار دی خو بل روایت کې چې کوم دی تطویل دی تفصیل دی وای ما ویل چې زه اوس نبي علیه السلام نه یو ځلې وخندوم نو بیا به دې تپوس کوم وای ما ورته چې خدای دې دا ښځې ښې کړي مونږ چې مکه کې وو نو تیز وو مکه خو شهر نه او غریز غر و غر د غریز علاقه و اطرافي او د مکې خلک سخت دي د مزاج نه اوس هم سخت دي نو نه موږ نه به ښځې یېرېدلې ښاریان نه و ښځې به رانه یېرېدلې کړت به یې راته نه شو کوی او چې مدینې ته رالو نو موږ ښاریان شو ښځې هم ښاریانې شوې مدینه خو هموار ځای دی هوار او بازار پکې او د مدینې د خلکو نه ښځې نه یېرېږي نو موږ نه هم نه یېرېږي نو بله ورځ راته د هغې جواب راکړه بیبي راته خپله ښځه یاده کړه چې ما څه خبر وکړم ما له جواب راکړو دې مرۍ نه مې ونیوله چې ته ما له جواب راکړې هغې راته ویل چې نبي علیه السلام ته هم بیبیانې جواب ورکوي نو ته لا پکې څه وکړي چې دا ویلې نبي علیه السلام مسکې شه نو بیا یې دا تپوس وکړو ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما وانا قائم ولاړم اطلقت نساء ایتا بیبیانې طلاقې کړي دي قال لا غوتینا فقلت ما ویل الله اکبر دا مې تعجب د پاره وویل امر ځکه چې خبر خو دی نه وم چې نبي علیه السلام ښځې طلاقې کړي چې نه دي کړي نو الله اکبر مې ویلې د تعجب د وجه تعجب په وخت کې الله اکبر سړی ویلی شي هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ که پې پوه نه شئ دې نه دې خلکو دا مسله راویستې ده چې سړی دغه شي خوشحالی په وخت کې الله اکبر ویلی شي هلکه خوشحالی هغه بل روایت نه دی چې کله نعمان دغه د عبدالله ابن زبیر پیدا شي نو نبي علیه السلام چې هجرت وکړو نو دا واضح خوره کړلی دغې د مکې خلکو چې په دوی داسې سحر مونږ وکړو چې دوی به بچي نه راوړي نه به انصار راوړي او نه به مهاجرین به بچي به نه کړي نو انصارو کې اولنی بچی چې پیدا شه نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی او مهاجرینو کې اول د زبیر پیدا شه عبدالله ابن زبیر د اسما بنت ابي بکر نو چې عبدالله ابن زبیر پیدا شو نو د مدینې منورې کوڅو کې الله اکبر چغې خلکو د خوشحالۍ نه واله دې نه ثابت دي بیا چې کله حجاج ابن یوسف شهید کنو حجاج ابن یوسف را کوش او نعره تکبیر الله اکبر چغې واله الله اکبر چغې
صحیح ده. نو یا صحابي فرمایل چې د پیدا کېده د په پیدایش هم د تکبیر اوازونه اوچت شوي، الله اکبر، او د په شهادت هم د تکبیر اوازونه اوچت شوي. او په خدای مې د قسمې کومو خلکو چې د تکبیر اوازونه د په پیدایش کړي هغه غوره دي د هغې چا نه چې د په شهادت د تکبیر اوازونه کوي. د الله اکبر. عمر رضی الله تعالی عنہ او فرمایل الله اکبر د تعجب د وجه نه الله اکبر ویلې. نو دې نه معلومه شوه چې تعجب په وخت کې الله اکبر ویل دا خبره ده چې سړی وایي خدای لوی دی، ځکه زما خو دا خیال و چې بیبیانې ټولې طلاقې کړي دي او چې نه دي طلاق نه دا ورته یو امر غریب او ناشنا ښکاره شو. مناسبت د حدیث د باب سره په دې کې دی چې ینزلو یومن و انزلو یومن، یو ورځ به دی راته او بله ورځ به زه تلم. تناوب نمبر م اچولی او نو تناوب په علم ثابت شي. درود شریف اللهم